بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 142 نمبر درس دی. د توابع باز شروع دی. په توابعو کې مونږه اول نمبر صفت ویلو، د هغې هم پوره ترکیبونه مو کړه، تعریف وشو، مثالونه وشو او قسمونه وشو. بیا د هغې نه پس تاکید، د تاکید قسمونه، د تاکید ترکیبونه، او نن انشاءالله بدل 3 نمبر توابعو کې 3 نمبر بدل دی. اوس اول به د بدل تعریف وایو، بیا به د بدل قسمونه وایو او ورسره به مثالونه هم بیانو جي. ښه جي، اوس جي د بدل تعریف اول زده کوي. بدل داسې تابع دی، بدل داسې تابع ته وایي، بدل داسې تابع ته وایي چې د نسبت نه په خپله مقصود وي. یعنی دا بدل چې دی که نه، دغه نسبت عمدې بدل ته شوی وي، عمدې دا اصل مقصد دا بدل وي، خو د ده په ځای باندې هغه مطبوع ذکر کیږي او مقصدي مطلب چې و که نه، مطلب ته هغه تابع وي، مطلب ته تابع وي خو مطبوع ورسره ذکر کی. ټیک شو جی. نو بدل داسې تابع ته وایي چې د نسبت نه په خپله مقصد وي، لکه د تلو، یعنی د تلو یا د راتلو نسبت عمدې تابع ته شوی وي خو مطبوع پکې هسې ذکر شوی وي جي. د بدل داسې تابع ته وایي چې د نسبت نه په خپله مقصود وي. ټیک شو جی. او مطبوع مقصود نه وي، مطبوع پکې ذکر وي خو هغه مطبوع مقصد نه وي، مطلب هغه مطبوع نه وي، مطلب تابع وي، دا بدل وي. ټیک شو. د بدل 4 قسمونه دي، د بدل 4 قسمونه دي. اول ته بدل الکل وي، بدل الکل. دویم ته بدل البعض وي، دریم ته بدل الاشتمال وي، او څلورم ته بدل الغلط وي. بدل الغلط. دا 4 دي. اوس په د دې 4 تعریف مثالونه دا به انشاءالله بیانو. د بدل الکل تعریف زده کوي جي. بدل الکل څه ته وایي؟ بدل الکل داسې بدل ته وایي، بدل الکل داسې بدل ته وایي چې د بدل او د مبدل منه، د بدل او د مطبوع ته مبدل منه وایي. ټیک شو جي. په بدل کې بیا چې کومه مطبوع وي هغه ته مبدل منه وایي، چې د بدل او د مبدل منه مطلب یو وي، د بدل او د مبدل منه مطلب یو وي. ټیک شو جی. لکه جاءنی زید اخوک، جاءنی زید اخوک، مطلب دا دی چې زما خواله زید راغی، او کم زید؟ هغه ستا رور زید. لکه ما سره 10 طالبان دي، د 15 طالبانو زید نوم دی، د 15 طالبانو زید نوم دی، یو پکې ستا رور هم زید دی. ټیک شو. نو زه تا ته وایم چې زما خواله زید راغی، نو ته به وایې چې دا خو 15 کسانو زید نوم دی، نو کم یو زید دا یادوي؟ نو زه درته وایم زما خواله زید راغی، یعنی ستا رور زید، یعنی ستا رور زید زما خواله راغی. نو اوس زما مطلب هغه زید نو، زید مطبوع دی، مبدل منه دی. نو دلته کې جاءنی زید اخوک، زما خواله زید راغی یعنی ستا رور، اخوک یعنی ستا رور. ٹھیک شو. نو دلته کې دا زید مطبوع دی، مطبوع، مبدل منه، دته مبدل منه وای، دی مطبوع ته مبدل منه وای، مبدل منه. او دا اخوکا مضاف مضاف الیه دته تابع وای، تابع. دا تابع بدل وي، د دې تابع بدل نوم وي، د دې مطبوع مبدل منه نوم وي. ټیک شو جی. نو تا ته وایي د دې جاء نسبت چې دی، د دې جاء نسبت دا اخوک ته شوی دی، د دې جاء نه مراد اخوک دی، دا بدل دی. ټیک شو. دا مبدل منه پکې اصل ذکر شي، اصل ذکر شي، نو مطبوع مراد نه وي، دا مبدل منه مطلب نه وي. ټیک شو. د دې جاء نسبت دی اخوک ته تابع ته شوی وي. ټیک شو. نو دلته کې تا ته وایم بدل داسې تابع ته وایي چې د نسبت نه په خپله مقصد وي. د دې جاء نسبت د اخوک ته شوی دی، یعنی ستا رور راغی، د راتلو دا نسبت چې دی دا د اخوک ته شوی چې ستا رور راغی. نو کم رور؟ زید. ټیک شو. ښه جي. نو بدل الکل داسې بدل ته وایي چې د بدل او د مبدل منه مطلب یو وي. لکه زه وایم ستا رور راغی، یا زه وایم زید راغی، نو کم زید؟ ستا رور. نو ګوره دلته کې زید او اخوکا دا دواړه، د دې دواړو مطلب یو دی. ټیک شو. نو دې ته بدل الکل وایي. بدل الکل کې د مطبوع او د تابع یو مطلب وي. بدل الکل کې د مطبوع او د تابع، یعنی د بدل او د مبدل منه، دا زید پکې مبدل منه دی او دا اخوکا پکې بدل دی. ٹھیک شو. نو د دې دواړو یو مطلب وي. ٹھیک شو. که صرف زید وي جاءنی زیدون،
نو بیا به دې پکې شک وي چې یاره کم یو زید 15 طالبان دي د 15 واړو زید نوم دی نو زه اوس تا ته وایم چې یو پکې ستا د ورور هم زید نوم دی زه تا ته وایم زید راغی نو ته اوس په شک کې چې کم زید راغی نو زه بیا تا ته وایم اخوک ستا ورور زید ٹھیک شوه نو دلته ستا هغه شک ختم شو په دې خبره پوه شوې نو جاءني زید اخوک زما خواله زید راغی یعنی ستا ورور زما خواله زید یعنی ستا ورور راغی ٹھیک شو نو دې ته بدل الکل وای دغه شانتې ګورئ قرأت الکتابه ما کتاب ورستو نو کتاب بلاشه کتابونه دي ډېر کتابونه دي نو کم کتاب ته مراد دی روضة الادب چې دا روضة الادب کتاب مې ولستو نو ګورئ دا کتاب دا مبدل منه دی دا مطبوع دی او روضة الادب دا مضاف مضاف الیه دا بدل شو نو اصل کې د قرأتو دغه چې دی نسبت هغه د روضة الادب ته شوی دی چې ما روضة الادب کتاب ولستو ما کتاب ولستو یعنی روضة الادب دا کتاب نوم روضة الادب دی نو زه وایم قرأت الکتاب روضة الادب ما روضة الادب کتاب ولستو ٹھیک شو د دې کتاب نوم روضة الادب دی خو ما وی قرأت الکتاب ما کتاب ولستو ما کتاب وویلو نو ته اوس په شک کې شو چې کوم کتاب دی وویلو نو زه وایم روضة الادب کتاب مې ولستو ٹھیک شو نو د قرأتو دا نسبت د ویلو دا نسبت د روضة الادب ته شوی دی د کتاب ته نه دی شوی ٹھیک شو خو کتاب او روضة الادب دا دواړه یو دی د دې کتاب نوم روضة الادب دی نو ځکه چې زه ووایم چې ما کتاب ولستو نو مطلب دی دا روضة الادب دی ٹھیک شو اوس وایي د بدل الباز تعریف بدل الباز څه ته وایي بدل الباز داسې بدل ته وایي بدل الباز داسې بدل ته وایي چې د مبدل منه یو حصه وي د مبدل منه یو حصه وي لکه ضربه زیدون زید ووهلی شو نو پوره زید خو نه دی وهلی شوی سر لاسونه خپې بدن ملا خېټه ټول نه دی وهلی شوی یو جزء یو حصه یې ووهلی شو یا په سر ووهلی شو یا په لاس ووهلی شو یا په خپه ووهلی شو یا په ملا ووهلی شو د بدن یو جز ته مراد وي نو د بدل الباز څه ته وایي بدل الباز داسې بدل ته وایي چې د مبدل منه یو حصه وي لکه ضربه زیدون زید ووهلی شو رأسه یعنی د زید سر ٹھیک شو یعنی د زید سر ووهلی شو پوره زید نه دی وهلی شوی صرف سر باندې ووهلی شو نو تا ته وایي ضربه زیدون زید ووهلی شو رأسه یعنی په سر باندې یعنی د هغه سر ووهلی شو ٹھیک شو د زید سر ووهلی شو نو دلته کې تی صرف دا سر نه دی سر دا د زید د بدن یو حصه ده دا سر ټول بدن نه دی دا سر د ټول بدن یو حصه ده نو دا زید په سر باندې ووهلی شو ٹھیک شو نو دلته دې ته بدل الباز وایي چې د بدن یو حصه هغه دغه شي دي د مبدل منه یو حصه مراد وي د بدل الباز نه ٹھیک شو ښه د بدل الاشتمال تعریف بدل الاشتمال څه ته وایي جی وګورئ زما د بدن حصه چې دی که نه سر دی سترګې دي پوزه ده غوږونه دي لاسونه دي خپې دي خېټه ده ملا ده دا زما د بدن حصه ده دا ټول زما بدن دا بدن دی دا ټول د بدن حصې دي اوس دا کپړې چې دي که نه دا زما د بدن حصه نه ده خو زما بدن په دې باندې پټ دی زما د بدن سره تعلق دی زما د دې بنین زما د پټکي زما د ټوپۍ د دې زما د بدن سره تعلق دی زما د بدن حصه نه ده ټیک شوه نو اوس که زه ووایم چې یاره دغه ته بدل الاشتمال وایي چې بدن ته مراد نه وي خو د بدن سره تعلق وي د کپړې بدن سره تعلق وي د دې سیټر د جاکټ د ټوپۍ د پټکي د دې سر سره تعلق وي نو چې دغه څوک دنه وتښتی نو خلک وایي یاره صلب زید ثوبه صلب زید ثوبه صلب زید ثوبه یعنی د زید صلب زید وتښتولی شو یا زید راښکلی شو ٹھیک شوه نو زید خو نه راښکلی کېږي ثوبه دا یعنی د هغه کپړې ٹھیک شوه نو د بدل الاستعمال تعریف زده کوي بدل الاستعمال داسې بدل ته وایي بدل الاستعمال داسې بدل ته وایي چې د مبدل منه سره تعلق وي د مبدل منه سره تعلق وي لکه صلب زید ثوبه صلب زید زید وتښتولی شو ثوبه یعنی د هغه کپړه ٹھیک شوه د هغه کپړې وتښتولی شو یا د هغه کپړې دغه شوې دا راښکلی شوې ٹھیک شوه یا د هغه کپړې واغېستلی شوې صلب زید نو دلته دا زید مبدل منه دی
دا زید مبدل منه دی، دا مطبوع دی. دا ته مراد نه دی چې زید راښکلی شو، نه نه، ثوبه یعنی د زید کپړې راښکلی شوې. ټیک شوه. یا ګورئ سرق عمرو ماله، اوس د عمر مال دولت دی ورسره، پیسې دي ورسره، نو هغه خو د عمر د بدن حصه نه ده که نه، د هغې د عمر سره تعلق دی، تعلق. ټیک شوه. نو ګورئ دلته کې اوس وایي سرق عمرو یعنی ماله. ٹھیک شو. سرق عمرو ماله یعنی سرق عمرو، عمر پټ کړی شو، یعنی ماله یعنی د عمر مال. ٹھیک شو. نو د سرق عمرو مراد د عمر مال دی، د عمر ته مراد نه دی. ٹھیک شو. دې ته بدل الاستعمال وایي چې د مبدل منه سره تعلق وي، مبدل منه ته مراد نه وي. د دې سرقه نسبت د مال ته شوی دی، د عمر ته نه دی شوی. یعنی د عمر مال پټ کړی شو، د عمر نه چې غلا وشوه نو د هغه مال غل وتښتو، هغه عمر یې پټ نه کو، د عمر مال یې پټ کو، د عمر مال یې غلا کو. ټیک شوه. دې ته بدل الاستعمال وایي. اوس بدل الغلط څه ته وایي؟ د بدل الغلط تعریف زده کوي. بدل الغلط داسې بدل ته وایي، بدل الغلط داسې بدل ته وایي چې د غلطۍ نه پس ذکر کړی شي، د غلطۍ نه پس ذکر کړی شي. لکه اشتریتو فرسا یعنی حمارا، ما اشتریتو فرسا، ما خر اغستی دی، خر، او زه تا ته وایم چې ما اس واغستو، او خو غلطۍ کې مې وویل چې اس مې واغستو، بیا وایي نه 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 ما خر واغستو، ما خر واغستو. نو هغه اس خبره مې واپس پرېښوده او ما خبره خپل دی خوا دغه ته راواړوله چې یعنې ما خر واغستو. نو اشتریتو ما واغستو، فرسن، فرسن دا مبدل منه دی، مبدل منه، او دا حمار چې دی که نه دا بدل دی. نو دا اشتریتو نه مراد حمار دی، حمار، خو په غلطۍ کې فرسن وویلی شي. نو دې ته بدل الغلط وایي چې یعنې په غلطۍ کې یعنی کار اغستی دی یو څیز وي، خو په غلطۍ کې د بل څیز نوم واخلي. لکه ما اغستی خر دی، خر مې اغستی، خو په غلطۍ کې مې د اس نوم واغستو، نو بیا مې اکدم ووایي نه 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 خر مې اغستی دی. ټیک شوه. نو دې ته بدل الغلط وایي. یا ګورئ جاءني زید عمرو، زه وایم زما خواله زید راغی، زما خواله زید راغی، اصل کې راغلی عمر وي، خو په غلطۍ کې زه ویم چې زما خواله زید راغی، نو بیا فورا ویم نه نه عمر راغلی. جاءني زید عمرو، زما خواله زید راغی، یعنی نه نه عمر راغی، عمر. ٹھیک شوه. نو خپله خبره واپس انسان واخلي نو هغې ته بدل غلط وایي. نو په غلطۍ کې دا زید نوم اخیستلی شوی دی خو راغلی عمر دی. ٹھیک شوه. نو دې ته دا د بدل قسمونه دي. بدل داسې تابع ته وایي چې د نسبت نه په خپله مقصد وي، هغه نسبت چې دی دا د بدل ته شوی وي، مطبوع مقصد نه وي، مقصود مطبوع نه وي، دا مطبوع مراد نه وي. اوس ګورئ دې کې بیا د دې دا څلور قسمونه وي: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاحتمال، بدل الغلط. نو بدل الکل تعریف هم وي چې بدل الکل داسې بدل ته وایي چې د بدل او د مبدل منه مطلب یو وي. جاءني زید اخوک، زما خواله زید راغی یعنی ستا رور. ٹھیک شوه. یا قرأت الکتاب روضة الادب، ما کتاب ولستو یعنی روضة الادب، دا کتاب نوم روضة الادب دی، نو زه ما کتاب ولستو یعنی روضة الادب کتاب مې ولستو. د بدل الباس تعریف، بدل الباس داسې بدل ته وایي چې د مبدل منه یو حصه وي، لکه ضرب زید رأسه، زید په سر باندې ووهلی شو، ضرب زید زید ووهلی شو، رأسه یعنی د زید سر. د بدل الاحتمال تعریف، بدل الاحتمال داسې بدل ته وایي چې د مبدل منه سره تعلق وي. ٹھیک شوه. د مبدل منه حصه نه وي او نه پورا مبدل منه وي، د مبدل منه سره تعلق وي. لکه صلب زید ثوبه، د صلب زید زید راښکلی شو، یعنی ثوبه یعنی د زید کپړه راښکلی شوه، دا کپړې دي، جامې دي، دا مانه څوک راکاږي. نو خلک وایي یاره صلب زید ثوبه، د زید کپړې راښکلی شوې، نو دا مطلب دی نه وي چې زید راښکلی شو. یا سرق عمرو ماله، عمر پټ کړی شو، مراد ته عمر نه وي، یعنی د عمر مال پټ کړی شو، نو ویلی کېږي سرق عمرو ماله. ٹھیک شوه. نو دې ته بدل الاحتمال وایي. د بدل الغلط تعریف، بدل الغلط داسې بدل ته وایي چې د غلطۍ نه پس ذکر کړی شي، په غلطۍ کې یو نوم واخیستلی شي او مطلب دې هغه نه وي. اشتریتو فرسا حمارا،
ما اس واغستو، نه 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 خر مې واغستو. ټیک شو. یا جاءنی زیدن عمرو، زما خواله زید راغی، نه 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 عمر راغی. نو دا غلطی نه پس چې ذکر شي نو هغې ته بدل الغلط وایي. ټیک شو جی. نو دا د بدل تعریف او قسمونه بیان شو. انشاءالله د دې ترکیب راتلونکي درس کې کو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.